بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه پښتو سبق نمبر 3 کې مخته دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم سنت وی دی هغه ول تعریف کړي. والسنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع تركه مرة او مرتين. سنت دي ته ال شي چې پیغمبر علیه السلام په کوم شي باندې همیشګي وکي، پابندي وکي، مواظبت وکي، مداومت وکي، خو کله کله پریخي یو دوا ځلې بس. وحکمه الثواب بالفعل والعقاب بالترك في الهدى. که سنت موکد هدا معنی سنت موکد مضبوط تیل شي، سنت غیر موکد ته به هدا نه نشیل ناغه کې دا خبره ده چې کول خو ثواب مليږي، لکه د عام سنتونو 12 رکعات نور د سیډیر دي او په پرېږدول باندې شد سزا ده. لکه پیغمبر سم سپارښت نه د سړی به محرومیږي که سنت اهتمام نه کوي. والمستحب مستحب چې شتل شي د عام سنت تیل شي چې کوم موکد نه وي، غیر هدا غیر موکد نه وته حمل شي. مستحب معنی پسندیده شی، خوښ کړه شوی شی. ما فعله النبي علیه السلام مرة. مستحب معنی دو څه کوي؟ ما فعله النبي علیه السلام مرة وتركه اخرى. یو ځل پیغمبر علیه السلام کړی به پر یخي بس دې ته مستحب نیل شي. دوباره کوانه کې بس پرونه لري، که بار باری کړی بیا پرونه لري، ځکه دور مشای نه کړه بس خوښ کړی وي. او بل څه معنی د وما احبه السلف، صحابه او سلف پخواني علما مخکینی څومره مسلف حضرات تیر شي دي، اکابر حضرات بزرگان دین و تیل شي کنه سلف، هغه دا شای پسند کړی، خی ګڼلې، خوښ کړی وي، دي ته مستحب نیل شي. ایدی حکم څه د شریعت کې؟ وحکمه الثواب بالفعل. که کولو د دې ثواب بیا ملیږي، سړي ته ثواب شته د اجر ملیږي. وعدم العقاب بالترک. که پرېږدولو د سزا نشته، عذاب وغیره نشته، ګناه خو نشته، د بد اراده چاته نشي الکنه کولو. بل مباح د مسره مباح اخ چې شتیل شي که کوي او کنه کوي مرضی ده. زنه خل د ټک استعمالي څه مباح ده، د شیمین بنې زبر نه ده، پیش ده مباح. والمباح ما يخير العبد فيه. دی کې بنده ته اختیار ده بین الاتيان و ترکه، څه کوي او کنه کوي بس دی ته اختیار ده. وحکمه حکم شریعت کې چې د مباح څه حکم لري؟ عدم الثواب والعقاب فعلا وترکا. په کول نه کول کې سزا او عذاب دواړه نشته، دواړه اختیار ده، که کوي کنه کوي سزا عذاب په نشته.